کتونکو دا دی چې نشتر آباد چلډرن ریهایډریشن سنټر موږ سره د چارے वाले ملګریم دی ایسی مصباح میڈم موږ سره موجود رہا. میڈم ہم نے دیکھ لیا, آپ کہہ رہی تھی کہ پہلے بھی اس کا ہم نے تصویریں وغیرہ دیکھی تھی, بہت برا صورتحال تھا یہاں پہ. اب تو کچھ چینجز آ گئے, لیکن ابھی یہاں پہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ السلام علیکم. ایسا ہے کہ ہم لوگ آج عطائی جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں, غیر رجسٹرڈ شدہ جتنی بھی میڈیکل فیسلٹیز ہیں اسٹیبلشڈ, ان کو پکڑنے کے لیے ایک آپریشن ہم نے کیا, جس کے لیے ہمارے ڈپٹی کمشنر سر شافات صاحب نے ہمیں ہدایات دی تھی. اس کے لیے ہم نکلے تھے اور ہم نے آج صبح جو ہے خیبر بازار کے ایریا میں اور ڈبگری گارڈن میں 4 کویکس کو پکڑا ہے اور ان کو ہم لوگوں نے حراست میں لے کے اس جگہ کو سیل بھی کر دیا ہے. اور جس طرح آپ کا اس جگہ سے ریلیٹڈ سوال تھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ صفائی ہے, یہ ہم نے آج سے 3 مہینے پہلے ان پہ چھاپا ڈالا تھا اور ڈاکٹر کی عدم موجودگی کی وجہ سے, اور یہاں پہ کمپلینٹس بھی تھیں جو لوکل تھے ان کی بھی تھی کہ یہاں پہ ڈاکٹر کوئی نہیں ہوتا اور یہاں پہ ٹیکنیشینز ہی دونوں کام کر رہے ہیں, ٹیکنیشینز کا کام بھی کر رہے ہیں اور ڈاکٹری کا بھی. تو انہوں نے ہماری دی ہوئی ہدایات پہ صفائی تو کر لی ہے, لیکن ان کا ڈاکٹر ہمیں کبھی بھی نہیں ملا. تو ہم نے اس کے لیے ہیلتھ کیئر کمیشن سے رابطہ کیا اور ان کے افسران ہمارے ساتھ ہیں, ان کے ایک افسر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ان کی مدد سے ہم لوگوں نے ان سے جتنے بھی سوالات تھے جن کا جواب یہ دینے میں ناکام رہے. ان کا ڈاکٹر ہم صبح آتے ہیں تو کہتے ہیں شام میں ہوتا ہے, شام میں آؤ تو یہ کہتے ہیں صبح ہوتا ہے. تو اس لیے ابھی ہم اس کو بھی سیل کرنے جا رہے ہیں اور اس کام میں ہم بہت کوشاں ہیں, کیونکہ پبلک کمپلینٹس کی جو ہے نا بہت زیادہ زیادتی ہو گئی ہے اس وجہ سے. انٹرسٹنگ چیزیں بھی ہے, لیکن فرحان سے میں بات کروں گا. فرحان, تم آپ کو ایک دا چلی کری شوی دی بچوں کا پرانا اسپتال, ٹھیک ہے, نشر آباد اور چلڈرن دا صدا پاروی لگا دا دلتا سے کی دا سی دا سے چل جی د دې کلینک پیډ نه مونږ ته دا پته لګي چې دا چې کوم د ماشومانو چې کوم د ډریپ وغیرہ هغې دپاره دا سنټر جوړ شوی دی. خو چونکې دی کله یو ډاکټر سره رجسټریشن کوي, کله بل ډاکټر سره رجسټریشن کوي, خو چې ډاکټر بیا لاړ شي نو که ډاکټر څو پر دی ته بل نه ملاویږي, دی دا ځای بندوي نه, دی دا ځای بیا هماغسې کنټینیو ساتي. نو دې کې مونږ د زو کاروی پکې کوو, دا ځای به نن پکې سیل کوو. میڈم اقرارنامہ یہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے مریض کو داخل کروا رہا ہوں. دوران علاج مریض کی بیماری کا بڑھ جانا, مریض کے ضائع ہو جانے کی ذمہ داری سینٹر پر نہ ہوگی, جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیدھا آپ بندے کو سوسائڈ کروا رہے ہیں اور پھر اس سے آپ اقرارنامہ لے رہے ہیں کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں. اور مریض داخل کروانے والے کا نام, دستخط یا انگوٹھا جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں مسنگ ہے. اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہماری عوام کو تو اتنا زیادہ اپنے حقوق کے بارے میں آگاہی نہیں ہے. تو ان آپریشنس کے تھرو ایٹ لیسٹ ابھی چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو لوگوں کو اویئرنیس آئے گی کہ کم از کم آپ جس بندے کے ہاتھ میں اپنی زندگی دے رہے ہو اس کے پاس ڈگری تو ہو اس چیز کی اور وہ اس کا ہو. تاسو وجه لکه ماشاءالله ډېر معزز مونږ ته ښکارئ, تاسو خیر دلته کې په ایډمنسټریشن په غلو باندې که نه دي سر, دلته کې ډاکټر چې تاسو سره کوم دی ډاکټر طاهر شاه, ډاکټر حمید فیصل و, صحیح ده, نه دوی څه موده نشته تلی دي که نه. اوس نوی بل ډاکټر راغلی دی, د هغې په نوم زمونږ آلریډي د 2022 پورې بالکل د HRA سره رجسټر داسې څه دغه نشته, یو کال وشو چې بیا نه بیا نه دي. او جی نو د ډاکټران ډاکټران چینج شوي دي سر. په پیډ کې خو تا نه دي چینج کړی؟ اصل کې دا پیډونه بس زاړه وو, هغه دغه شوي دي. کم چې ډاکټر راغلی دی اوس هغه نوی, نو دا 10-15 ورځې وشوې. نوم اوس څه دی هغه تاسو سره شته څه کارډ مارډ دغه د هغه زویب نوم دی جی. او دې ډاکټرانو سره هم سر تاسو چې وړاندې کوم د سره وغده نشته, فرحان د سره وغدم نشته نو شته دی جی, ولې نشته؟ د دې آلریډي ډاکومنټس په هیلث کیر کمیشن کې شته او ټول کې بنا ځان سره ما تاسو د جی دا سٹارټ کی ویل چې دا دی راشي ډاکټران دي سره رجسټریشن وکي, خو چونکې بیا د دې خپل کې کانټراکټ ختم شي, ډاکټرز لاړ شي, ډاکټرز دینه لاړ شي, خو دی بیا غشي چې کم دی مخکې دی بیا نه پرسو کوي, دی هم دغه په نوم باندې خپل فیسلټي کنټینیو ساتي. جی دا وایلیشن د دې په پارت باندې دی. ډاکټر چونکې د شفت زموږ 2 شفت دي, مارننګ او ایوننګ. نو مارننګ کې غي, ایوننګ تاسو خپل څه کړی دي ایڈمنسټریټر چې تاسو له هسپتال یې کنه سم جاب اګریسیو ګریجویټ کاروبار د پاره دا کولو کړی, بس خدمت دی جی. کاروبار لکه زموږ دومره پیسې نه اخلو دلته لکه بنسبت د نورو ځایونو چې یا لکه دلته کې نولا ډریپ ارسه مونږ خپل دغه کوم. دا ته تاسو لګوي؟ او جی دې لګولی شي دې خو داسې ده جی, تاسو سره څوک ساتلی نه دی داسې ډاکټر نرس وغیره دغه د ماشومان هسپتال نشته جی. څه شو هغې
نو اوس خو نرس بیا بار دلته یریږي د دې دغه نه نو بس هر سړی دغه کوي چېرې पेशेंट से पूछ लेते हैं पेशेंट मुझे बता रही हैं डॉक्टर साहब अभी ड्रिप लगा के गए हैं तो अगर डॉक्टर साहब को इनको डॉक्टर साहब समझ रही है तो मौके पे पता चल जाएगा یو خبره دی کې اډ کوم کدي سره ټیکنیشن ډاکومېنټس هم وی کنه او ټیکنیشن تم د انډیپندنت پریکټیس اجازه نشته نو کاغذ سره ډاکومېنټس وی نو هم څه خبره نشته هغه لازمي نشته خامخا به ډاکټر موجودي د ډاکټر په موجودګۍ کې ټیکنیشن کار کوي شي چې ډاکټر موجود نه وي نو څوک هم کار نشي کوي تاسو دلته کې مریض راوستلې تراشه د خو ملګری السلام علیکم مریض مو راوستلې څومره وخت شو مریض مو راوستل څو غنټه وشو یاره زموږ خو بکیږي اسه آدھا غنټه خو بکیږي چې نو د مریض سره ډراپ ماپ دا شو دا اوس دی ورته خو دې سره چې کوم اسسمنت د کوم کسته هغه ورسره وکړو اسسټنټ ولا رو واړه ته دوی سره اسسټنټ یې تا کوم ډیګري اخیست زه ډیپلوما کوم فلحال ټریننګ باندې یم دلته جی ټریننګ باندې چې کې سټوډنټ د سر دام نشي کوي د سٹارټ ته اور مونږ ته باقي هغه را کړی دی مونږ ارزي کې ټریننګ کولې شو سر ډیپلوما نه غسته تا چې سوپر ډیپلوما نه غسته ته کار نشي کولای د ډاکټر سوپرویژن نه بغیر ک ډیپلوما والی بیا هم کار نشي ډیپلوما کې پیل شو بیا ولې په فیل کې زما فرست سمستر ریزلټ ته تاسو کتلی شي سیکنډ سمستر زما روان دی या एग्जाम के लिए पेपरों के लिए अप्लाई कर दिया तो आप चापे वगैरह मार सकती हो कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता हम तो यूटीशिप में भी अभी जब अंडर लोगों को कहो ना कि मैंने सीएसएस का एग्जाम देना है नहीं इस तरह कैसे हो सकता जी सर لکه زه ما ما د سیاسي پر نو ته خلانه کنه خدای ظالم غلط شي ورنه کې غلط شي ډاکټر په هغه باندې ایڈوایس باندې زم کنه مونږ کار سیستم چې کوم دی زمون کار دی چې ډاکټر سره ایڈوایس کوي مونږ په هغه ته تورایز نه کنه دا خو لکه اوس بدا سړی زره اوچت کوم دلته وته ډاکټر وی چې ډراپ ورخي غوا هغه سره کې صحیح سړی دا مشر وي خیر ودوي نه زه ما دې ټیک ته الګ ته دی زده کړو کې ډیپلوما به والی تاسو نه خدای مکه اوس که مثال په تور دی مریض ته الله دینه کې نقصان ورسېدو मैडम मरीज को नुकसान अल्लाह न करे पहुंच जाए ना तो जिम्मेवार कौन होगा आप होगे ये होगा जिसने हाँ इस बात को समझो भी आपको ये चीज़ ऐसे ही लग रही है कि आपको हम जॉबलेसनेस हो रही है या जो भी है लेकिन आप बहुत रिस्की काम में पड़े हुए हो लास्ट टाइम में आके आपको ब्रदर बोला था मैंने प्रॉपर स्टाफ होगा प्रॉपर स्टाफ आपके साथ हो हमें कोई मसला नहीं है आप लोग खोलो क्लिनिक पब्लिक फैसिलिटी के लिए है सफाई का मसला था इन्होंने कर दिया लेकिन जो मैंने इनको कहा था अदम मौजूदी डॉक्टर की ये अलाउड नहीं है अभी आपकी मरीज़ा को खुदा न खास्ता कुछ भी हो जाता है आपने एक ऐसा बच्चा लिया हुआ है जो अभी पढ़ रहा है ठीक है उसने प्रैक्टिस भी नहीं की भी आप लोग खुदा का खौफ करें डॉक्टर साहब आओ करने लगे दा माशूम नो तो कोई डॉक्टर सार की او دې دا شیز درته چالي کړو دا دوی درته چالي کړو چې ماشوم ته دا خو نیمه غنټه وشو دا درته چالي کړو خبره براغونډه کو د خپلم کوالیفاید نه دی چې د ډیسپنسینګ کی د ډاکټر په سوپرویژن کې نشي کولای او د ډاکټر په سوپرویژن نه بغیر هم ایلیګل دی ټیک ده او دا هم ایلیګل دی چې دا پریکټیس کوي ټیک ده چې دا ځای موږ بندو और द चिकम मरीजान दी दियो बाहर की हम इसको सील करते हैं क्योंकि इनको मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है इनको टाइम दिया था उस टाइम पे इन्होंने सफाई की लेकिन डॉक्टर इनका फिर भी मौजूद नहीं है अभी आप देख सकते हैं ये डस्टबिन के ऊपर तो इन्होंने अभी तक शॉपिंग बैग जो है नहीं लगाया ये जैसा डस्टबिन का हाल है इससे बुरा दीवारों का हाल है ये बेड भी खराब है सच हो دا خو چې کوم دی دا خو مینټین نه ساتلی دا میټرس خرابې شوي دي او دا خو چې کوالیفاید کسان یې هغوی د هر څه خیال ساتي چې کوالیفاید کسان نه بیا به همدغسې حل واړه ماشومان دي نه आपको पता है हॉस्पिटल्स में फायर एक्सटिंग्विशर्स मौजूद हैं इनके पास एक भी मौजूद नहीं है अच्छा ये तकिया देखो मैडम जाओ सच वाला एडमिनिस्ट्रेशन वाला तराश है खुदा जालिमा ټیک بشي سره هر څه به ټیک شي صحیح شو ये तो मैडम ये तो पैरासीटामॉल इन्फ्यूजन है ये तो इस्तेमाल होता रहता है फरहान साहब इसको रिक्वायर्ड इलाज मिला है जो इसको चाहिए था पैरासीटामोल तो सही है वो बुखार के लिए ही है लेकिन ये है ये गलती इसमें आवाम की भी है सामने अलखिदमत हॉस्पिटल है इतना बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है तो ये लोग जब उधर नहीं जाते तो टैक्स तो उससे खुश हो आपको बात समझ आई है
देखें, अस्पताल आपका तो बच्चा आपके लिए ज़्यादा कीमती है या आपका पैसा आपके लिए कीमती है? पैसे की वैल्यू नहीं है ना, तो आप सही बंदों के पास क्यों नहीं जाते? ये कैसे अच्छा है भाई? तो डॉक्टर شته دلته کې دا ډاکټر دی نه دی موږ ته خدا نه دی معلوم صرف تاسو ته ښایي چې په دې پېښور کې بلا دکانونه بلا ډاکټرانو چې هغه ډیګري او ډیپلومې ورسره نه وي هغه سیل کړي شو ځینې خو داسې چې سړي ته مخ نه شرمېږي نو هغه موږ په ډېر تاسو ته هم نه ښول ځکه چې مشران چا د کړی به وي مثال په توګه ډي وي ایم به کړي او ډیګري به د ایم بي بي اس لګولي نو دغه شانتې ځینې هسپتال پکې هم داسې راغلي نور هم تاسو ته ښایو چې هغه خلک پکې موجود دي چې چا د ډاکټرۍ هیڅ قسمه کار نه وي کړی مطلب څوک هغه تایي ورته ویلی شي خو هغه داسې هسپتالونه چلي دلته کې تاسو وګورئ دا صورتحال دی خدای دې وکړي چې دغه حالات ټیک شي دا کې دا چې کوم فارمیسي والا ناست دي پران بھائی دی خو هم څه ما اوردلي چې څه لایسنس څه لایسنس وي هغه چې کم دی د ډرګ انسپکټر ډومین دی زموږ ډومین نه دی د لپاره تاسو ته ډرګ انسپکټر پکار دی هغه لیګالیټي او وایلیشنز چې کم دی دا ډرګ انسپکټر چیک کوي دا ما سي به ولې چې میډم سره دا اوس کتونکو د ماشومانو هسپتال سیل شو او دا تاسو کتلی شئ سهار نه راغلي وو چې دا ماښام شو پکې او میډم را سره ده او دغه چې کوم دلته کې ځینې دکانداران خو تښتېدل ځینې خپل کلینیکونه بند کړل ځینې پکې اوریجنل ډاکټران ناوستل اتایي ډاکټران هغه کار وي چې کم د انساني صحت سره لوبې کوي لکه ډاکټر نہیں ځان نے ډاکټران جوړ کړي میډم اس کے بعد وہ کون سی کاروائی ہے وہ بھی جو اطلاع میں ملی ہے इंशाल्लाह आपको जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हम लोगों ने ये सोच विचार के साथ रेकी करवाने के बाद हम ये ऑपरेशन अभी जारी रखेंगे अभी हमारे पास और इन्फॉर्मेशन आने की इतला है इंशाल्लाह कतुन गुजू बला यो इंफॉर्मेशन ना सर بل جی دلته کې څنګه وته ایگزام هغه کې باران صاحب دا چې کوم کلینیک تاسو ګورئ د دې دننه چې کوم صورتحال دی په هغې باندې دا هم سیل شو د دې وجوهات د دې جی وجوهات دا دي چې دی ډاکټر موجود نه و جی او دی خو پریکټیس کیږي دی خو موږ ته د پریکټیس ایویډنس ملاو شوی دی خو دی کې موږ ته داسې ایویډنس نه ملاو شوی چې کم ډاکټر دی یا دی چې دی خو راځي دا غیر ریلیټډ موږ ته دی خو هیڅ قسم ایویډنس ملاو شوی نه دی جی نو هغې لحاظ سره موږ دې نه تپوسونه وکړه نو موږ ته پته ولګي چې دی خو یو ټیکنیشین دی هغه کار کوي لګیا دی مالک بل کس دی ډاکټر چې کوم دی هغه دلته آن کال راځي صحیح ده دا ټیکنیشن ملګری چې ولاړ دی راشه ملګری کنه تاسو په خپل دفاع کې تاسو څنګه جی شکر تاسو دلته کې څه کار کوئ زه دلته کې ټیکنیشین یم ټیکنیشن دوی وایي چې تعلیم مو څومره دی سر زما میټریک جی میټریک مو کړی دی د باران صاحب لږ راشي دی خو هم دوی میټریک پورې تعلیم کړی دی نو د ټیکنیشن لپاره به دوی څه کې کړی ساينس کې کړی دی ها اف اس سی دی بیا کړی دی وخت به سره نو نه وخت خبره نه بس هغې نه بس څه کړي میټریک نه بس نه بس انسټیټیوټ کې مې داخله واغسته کوم انسټیټیوټ کې رایل انسټیټیوټ اف پیرامیډیکل ساينسز کې د هغې نه پس څه کورس کې داخله اخیستې وه د کلیر کړی دی کم ایئر کې د کلیر کړی دی هغه ورته ووایه دا سر 2013-14 او میټریک د کوم سن کې کړو 2002 کې دومره منځ کې څه کول سر باندې پیسې یې جمع کول ایډمیشن نه غریبي و دای د وجه اصل کې والد صاحب زموږ هغه وفات شو نو بس دای د وجه موږ ورونو بس دای د وجه موږ ونه شو چې کوم ډیپلوما غستره د دې کار سوي دا سر بدل دی کې چې کوم فرست ایډ پرووایډ کوي ډاکټر سره چې کوم کسان راځي ایله ټریټمنټ وغیرہ ورکولي چې ډاکټر سولي کې هغه ټریټمنټ پرووایډ کوي صحیح ده غټ مریض راغی خدای مغه بیا به مو سر غټ مریض موږ هغه نه شته مان سر پیټ سره صحیح ډاکټر صاحب
बदा डॉक्टर से हम दल तक नास्ते और ताज़ खुदा मैडम आपने सफाई के भी बारे में कहा था ना कि सफाई यहाँ की ठीक नहीं है। सफाई का तो हमने इस पूरी रो में बताया था, जैसा आपको मैंने बताया। पहले भी हम यहाँ आए थे, डॉक्टर साहब की अदम मौजूदगी की वजह से हमने इन्हें नोटिस दिया, अपनी अदालत में इनको हाज़िर होने के लिए कहा। इन्होंने हमें वहाँ पे ओथ लेके कहा था कि मैडम हमारे साथ जो डॉक्टर है ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, सो हम क्विट कर रहे हैं, हम जस्ट मेडिसिन बेचेंगे, हमें उसकी इजाज़त भी चाहिए और हम वो प्रॉपरली करेंगे। सो आई कीप ऑन विजिटिंग दिस प्लेस। यहाँ पे इनके साथ क्लिनिक की फैसिलिटी थी, मगर इन्होंने कहा मैडम वो तो हम ख़त्म कर रहे हैं। 2 times I visited before in the past 2 months। इन्होंने मुझे यही तसल्ली दी कि मैडम यहाँ डॉक्टर का काम नहीं करे। आज हम आए आपकी मौजूदगी में, आपने जैसा कि देखा है, फिर इन्होंने कहा डॉक्टर साहब नमाज को गए हैं, डॉक्टर साहब अब आपके सामने अवेलेबल हैं और ये कॉल के ऊपर आते हैं। वाज़ेह है ये बात। हमारे साथ जो HCC के ऑफिसर हैं इन्होंने भी जस्टिफाई कर दिया इस चीज़ को कि जी मैडम यही केस लग रहा है। तो फर्दर हम इनको भी सील करने लगे हैं, क्योंकि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डॉक्टर इज़ नो एक्सक्यूज़ कि वो नमाज को गए हैं। आप कहीं भी मौजूद हो, आपको अपनी जॉब को ऊपर भी आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। सो दिस इज़ द वेरी स्ट्रेट अवे रीज़न कि हम इन्हें सील कर रहे हैं। उससे ज़्यादा क्या, सफाई तो बाद में आ जाती है, पहले जिस काम के लिए क्लिनिक खोला है डॉक्टर का अवेलेबल होना 24/7, वो 8 to 8 इनका अवेलेबल होना चाहिए, जैसे कि इन्होंने खुद बताया। बस कथन को दाता सोर दल तक दा सूरत हाल और जो बदल तक बली अस्पताल। बस वो घर से 700 750 सवाले ग्राना दरोमी 750 750 में ورته ویني ګرانه خرڅنوس بغولې دي جرمانه کوي ځکه چې اسسټنټ کمشنر په ځا دراله। अच्छा ज़रा जाली नीचे करो, मैंने देखना है जाली कैसे लगाई। जाली को उतारो वहाँ से, जाली को नीचे लगाओ। और सबसे बड़ी बात है, ये तजावजात में आता है, इसको अंदर करो। ये मैं सारे गुलबहार में जाके बता रही हूँ, आपका गोश्त बॉयलर, ये देखो मक्खी है, जाली तो लगाई हुई है आपने। हमें दिखाने के लिए जाली नहीं लगानी, जाली जिस मकसद के लिए लगवा रही हूँ उसके लिए। ये गोश्त पे कवर होनी चाहिए प्रॉपर। उतारो जाली में, इसे सिखाऊं कैसे। मैडम वही जमुन د یاري ملګه او د خدای د یاري ولګه نه میډم وی جاله لگاو خو لکه دا غوخه دنه چې دل درغه وې د خدای د یاري مطلب دا دی چې د مچان तो जाली लगाइए, फिर मक्खी का क्या काम है। شي ټیک نه हमने अपने दिखाने के लिए आपको जाली नहीं लगाने का कहा। जाली मुझे दिखाओ, उतारो, इसको पूरा कवर करो। और ये दुकान ना बाहर आई हुई है, ये मैं ले जाती हूँ यतीम खाने। लो ये यहाँ लगाना है, अंदर करो वहाँ लटको, उठाओ इसे भी अंदर करो। उधर से घुमाओ, जाली इसके ऊपर लगी हुई हो। ये तरीका है, आप समझ आइए। इसकी तस्वीरें लें जी, सोशल मीडिया पे लोगों को दें कि पता चले जाली लगाने का ये तरीका है। इसको नीचे हाँ जी मिसल सही मैडम मुझे दिखाने के लिए नहीं लगानी। जाली का जो असल मकसद है ना कि हमने गोश्त को बचाना है मक्खियों से। लोग हलाल चीज़ लेने आते हैं, उन्हें ख़राब चीज़ मत दो आगे से।